ان الذين بشک ها کسان کفرو چې کافرانو کفر یې کړو وظلموا او ظلم یې کړو ان الذين بشک ها کسان کفرو چې کافرانو په خپل باندې کفر کړو په نبی عليه السلام ایمان نه راوړي وظلموا او ظلم یې کړو دلته د ظلم نه مراد دا چې خلک د نبی عليه السلام باندې د ایمان راوړلو نه منع کړي دې ظلم وي چې په خپل خو کافرانو ایمان نه دی راوړي خو چې کوم خلکو به ایمان راوړلو دی به کوشش کوي چې دی په نبی عليه السلام ایمان را نه وړي نو دې ظلم وي ان الذين بشک ها کسان کفرو چې کافران دي کفر یې کړی دي وظلموا او ظلم یې کړی دي لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله الله با بخنه اونکی لم يكن الله ليغفر لهم الله با بخنه اونکی د دوی ته ولا ليهديهم او نبا الله لار اخی دوی ته نبا الله اخی دوی ته طریقه لار د هدایت نو الله به دا خلک نه بخي دي کوم خلکو چې کفر کړي دي کافر بخنه نشته دي ظلم یې کړي دي خلک د الله د لار نه منع کړي دي نو الله به هرگز دا خلک نه بخي نه به الله بخنه وکي او نه به الله پاک دي ته لار د هدایت کولو کی لار د هدایت دا به کوم دي انمومي الا طریقه مگر لار هغه به مومي جهنم چې د جهنم لار ده خالدین فيها ابدا او دی به همیشه د بار په جهنم کی وکانه ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله پاک باندې آسان ان الذين بشکها کسان کفروا چې کفر کړي دي وظلموا او ظلم کړي دي لم يكن الله ندي الله پاک ليغفر لهم چې بخنه به او کی دوی ته ولا ليهديهم او نه به او خي دوی ته طریقه لار د هدایت الله بخنه کوي او ندی د لار د هدایت خي زګه چې يهود څومره دوی د زد د وجنه ایمان نه راوړو نو کم سړی چې زدي وي زدي سړی ته الله پاک جل شانه ایمان نه نصیب زګه د بسله کې زد پروت دی یو سړی ناپوهه دی او د ناپوهه د وجه ایمان نه راوړي نو هغه ته الله هدایت نصیب کی لگا وقت حضرت عمر رضی الله ابو جهل دواړه چې کوم دي کافرانو او نبی عليه السلام د دواړو لپاره دعا غوښتو چې الله یو ته چې کوم دي ایمان نصیب کی نو دعا د حضرت عمر په حق کې د دې وجه نه قبول شوله چې هغه ته دا پته نه و چې زمونږ د دین حق دی کو د مسلمانانو د دین حق دی ابو جهل ته پته و چې مسلمانانو د دین حق دی خو د ضد او د عناد د وجه نه ایمان نه راوړو نو د دې وجه نه الله پاک ابو بکر حضرت عمر رضی الله عنه د هدایت نصیب کو مسلمانی او ابو جهل د نصیب نکړه نو ولا ليهديهم طريقا او نبا لار او خیدوی د طریقه د هدایت الا طریق جهنم مگر لار به ورتخی د جهنم خالدین فيها ابدا دی به همیشه د بار بدغه جهنم کې وي دا کافران وکانه ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله پاک باندې آسان